بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، سلامونه مې واخلئ. سید کامران یم. په بغزاده دانش سے باندې د کفر فتوی لګېدلې دي، مولان صاحبان چې دي د هغې ډېر سخت خلاف دي. په دې حواله سره به زه دا ویم چې شاعري لومبې موږ شاعرۍ ته راشو چې شاعري څنګه زموږ نن سبا په معاشره کې شاعري څنګه کېږي، په پښتو منطقه کې شاعري څنګه کېږي. زه د هغې سره اتفاق څومره کمه، اختلاف څومره کمه، د دانش صاحب د شعرونه دا څنګه شعرونه دي او په دې باندې لږ شانتي تبصره کوم. لومبې که موږ د شاعرۍ خبرو کوو نو زما په خیال چې شاعري چې دا یو بهترین انداز دی چې په هغې کې انسان په یو ډېره ښه طریقه باندې یو بل سړي ته یا خلکو ته خپل هغه میسج او خپل پیغام چې دی ورسي. او شاعرۍ د الله پاک دا حسن ورکړی دی چې هغه د خلکو په ذهن کې د ډېر وخته پورې بیا پاتې کېږي. زمونږ په پښتنه سیمه کې نن سبا که موږ وګورو نو شاعران ډېر شوي دي. معیاري شاعري به کې هم ډېره مخې ته راځي، ښه شاعران به کې هم راځي، زلمي هم دي، لوی به کې هم دي. ځکه په خپله د ویما زه د داسې قسم شاعرۍ لومبې دا خبره ځکه کومه چې بیا وروسته راروغه کومه خبره کومه دا تمهید ځکه تړمه چې کیدای شي خدای مکه په ما باندې د کفر فتوی ولګي. نو زه به خپله د ساهو ادب، د ساهو شاعرۍ، د بهترین ادب، د بهترین شاعرۍ په حق کې ما خوښامه. خو د هغې برخلاف چې کوم شاعري چې د هغه فحاشي اوریاني، زه به خپل د ملګرو سره اکثر کینم نو موږ په دې ټاپک باندې خبرې کوو چې نن سبا زموږ شاعرۍ څه ته پاتې شوې ده. ډېر په معذرت سره خو بنګلو ته پاتې شوې ده، سرو شونډو ته پاتې شوې ده، بڼو ته پاتې شوې ده. بیا خو باڼه خو بیا هم لږ د غټي شانتې سترګو ته پاتې شوې ده، نور د وجود نور مختلف پارټس ته پاتې شوې ده چې موږ په هغې کې په خپل شاعرۍ کې د هغه ذکر وکړو. زه به خپل د دې شاعرۍ ډېر سخت خلاف یم. بیا مولانا صاحب چې دی د دانش صاحب په باره کې چې کوم د قرآن آیات پیش کړي، زما خیال غالبا د سورې شعراء 26 اخري آیاتونه دي، زه به صرف دا ووایم. او په هغې آیاتونو کې هغه د دې خبرې دا ثابتول کي چې شاعران چې دي دا په پښتو کې موږ دا وایو چې ګډ وډو باندې سر دي او د ډېرې په خبرو پسې تلل نه دي پکار. نو ما هم لږه شانتې ترجمه کړې ده، قرآن مې په ترجمه ولی دی څومره چې زما فهم دی. زه را دعوه نه کوم که زه چېرته غلط یم نو علما چې دی زما اصلاح وکړي. خو د دې چې کوم پس منظر او شاهي نزول موږ وکتو نو دا چې په کم ټایم کې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې وحی کې دا قرآن بیا رانازلېدو، نو د هغې په کاونټر کولو کې د عرب کم شاعران چې وو هغې راجمع کېدل به او هغې به هم وي چې لکه نعوذ بالله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې دی دا خو شاعري کوي، نو داسې شاعري خو موږ هم کوو او خلک په یې بیا په هغې شاعرۍ باندې ګمراه کول د اسلام د هغې تعلیماتو نه او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د صحبت نه به یې لرې ساتو. نو بیا په هغې په هغه کې دغه آیات نازل شو چې الله تعالی په هغې کې وي چې د شاعران چې دي د دې په قول او په فعل کې تضاد دی. بیا په مکه کې به شاعري ډېره زیاته عامه وه، نو بیا خلکو چې دی هغې به پکې د یو بل نه حسد کا او لان تان به په یو بل باندې کا. او زه خیر دا ویډیو چې تاسو ګورئ دې سره به سایډ ته د دې آیات هغه شان نزوله پوره دغه راځي، تاسو پرې بیا پوه شئ. دلته صرف زما یو څو سوالونه دا دي چې په بغزاده دانش صاحب دا شعرونه تاسو ته دوباره اورم چې د کوم شعرونه دي دا واورئ، بیا به سره ته نورې خبرې کوم چې بغزاده دانش صاحب څه شعرونه ویلي دي. نن مې لیده د خدای نه ډېر خفه و، یو څو ړانده د خدای نه ډېر خفه و، دا چې ولاړو د ړندو په سترګو هغه باڼه د خدای نه ډېر خفه و، چې سایه د پلار لیدلې نه وه هغه واړه د خدای نه ډېر خفه و، چې پښتنو نه به خدای ډېر خفه و که پښتانه د خدای نه ډېر خفه و. دانش خدای دې خفه کېږي نو زه او هغه له خدای نه ډېر خفه. جی تاسو دا اشعار واورېدو نو په دې کې بغزاده دانش صاحب چې یو قسمه ګیله کي د الله پاک نه او د الله پاک کم د هغې خلکو هغه کیفیت بیاني چې کله یتیمانان بچیان چې دي کوم چې د پلار نه بغیر پیدا شوي دي یا د پلار د لاس سورې د هغې په سر نشته، نو د هغې هغه کیفیت بیاني، بیا د هغې بڼو هغه کیفیت بیاني کوم چې په ړندو سترګو دا ټوټل کیفیت بیاني. نو دا یو قسمه هغه هلته هغه خپله بېوسي هم بیاني او هغه یو قسمه په یو انداز باندې د الله تعالی نه شکوه هم کوي. که علما صاحبان دا خبره کوي چې په اسلام کې شکوه یا په شعر و شاعرۍ کې شکوه نشي کول او دا ګناه ده یا د حرام ده یا دا منع ده، بیا د هغې نه زما یو څو سوالونه دي.
باید دا چې موږ ته ماته او بیا هر داسې یو ځوان ته کوم چې د شاعرۍ سره شوق ساتي هغې ته دې په دې باندې هټ کر د دې نه چې د کفر او د ګستاخۍ فتوی پې ولګي د هغې د دې سوالونو جواب دې موږ ته راکړی شي او خلک د دې سوالونو جواب غواړي چې کله علامه محمد اقبال رحمت الله تعالی علیه په هغې شکوه ولیکله نو په هغې باندې هم د مولانو صاحبانو د هغې وخت مولانو صاحبانو چې دې فتوه پې لګولې وه او وی چې دا هغه کفر کړی دی زه به تاسو دی ویم چې شاعر چې کم شعر لیکي دا موږ د بسکولونو کې هم وي چې د شاعر د شعر بهترین تفصیل چې دی تشریح چې دی هغه شاعر به خپله کوي شي او موږ چې کوم کو نو موږ د خپل سوچ مطابق د هغې نه بیا تشریح الو څوک مجازي طرف ته ځي څوک حقیقي طرف ته بوځي دا صرف شاعر ته پتې چې زما د شعر اصلي مطلب څه دی په دې ټایم کې زما په خیال بغزاده دانش صاحب که لږ شانتې کلیرنس کړی وی لږ دا خبره کلیریفای کړی وي یا د هغه نه چا تپوس کړی نو ډېر زیات او بهتر واتي زما په خیال دې مقام ته به دا خبره نه رارسېده بیا سوال دا دی چې کله علامه محمد اقبال شکوه ولیکله او په شکوې کې د الله تعالی نه په یو ډېر ښه انداز باندې ګیله وکړه نو په هغه باندې هم دا فتوا لګېدلې ده بیا د غني خان بابا شعرونه چې هغه ډېر فلسفیانه دي او د علما هم دا مني چې هغه فلسفي شاعر نو د هغې د ډېرو شعرونو باره کې کم باندې چې بظاهره ته که هغه ګورې نو په هغې باندې د کفر فتوی لګي او دا ظاهر کفر دی د اقبال د شکوې یو څو شعرونه درته پیش کړم چې اقبال په کوم انداز کې او په کوم جرأت سره د الله تعالی نه شکوه کړې ده اقبال د شکوې ډېر شعرونه دي خو زه تاسو صرف یو څو شعرونه دلته پیش کړم اقبال وی چې جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو شکو اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو ہے بجا شیوہ تسلیم مشہور ہے ہم قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم او بیا بکوی چې خوگری پیکر محسود تھی انسان کی نظر مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر پاغی کے پشکوہ کی بیا یو بل شعر دے چې ہم جو جیتے تھے تو جنگوں میں مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تو تیرے نام کی عظمت کے لیے دس یو بل شعر هم دی زما په خیال چې دا په اوسني نظر ورته وګورئ دا لږ ډېر سخت شانته شعر دی پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں اقبال وہی کہ پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں دې ته اوس مونږ وګورو نو دا د الله تعالی نه څومره یو باغیتوب خبره ده خیر بیا بل یو شعر دی چې رحمتیں ہے تیری اغیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بیچارہ مسلمانوں پر بیا یو شعر پکې بل دی آخری شعر به زه د ویما قهر تو یہ ہے کہ کافر کو ملی حور و قصور قهر تو یہ ہے کہ کافر کو ملی حور و قصور اور بیچارہ مسلمان کو فقط وعدہ حور نو صرف زه تاسو دا ویما چې دا د اقبال هغه اشعار دي کم چې په شکوه کې دي او په هغې باندې بیا د کفر فتوه لګېدلې ده تاسو دا کلیپ صرف اورم چې د مولانا صاحب یو مثال ورکړي چې کله د یو کمپنۍ نه یو پروډکټ چې دی خراب راشي او بیا یو خریدار د هغې تپوس وکړي چې دا پروډکټ خراب ولیدی او هغه ته په جواب کې دا وویل شي چې دا د کمپنۍ نه خراب راغلی دی نو هغه چې دی هغه په دې باندې خاموشي اختیار کړي وغلی شي تاسو نه تپوس کوم دنیا کې کله دا کمپنی چې یو پروډکټ جوړی یو شی جوړی په دې کې کله بیکاره شی راځي که نه راځي وایي خبرې جواب به زر راکوئ راځي نو خلک بیا څه وایي هلکه دا شی ولې داسې دی وایي یاره دا د کمپنۍ نه داسې راغلی داسې وایي د کمپنۍ نه وایي داسې راغلی دی بیا یې هېڅوک بد نه ګڼي هلکه بس وایي کمپنۍ والا رالیږلی دی څه خبره نشته دی دا د کمپنۍ نه داسې راغلی دی نو زمونږ اولی جواب خو داسې دی چې د الله رب العالمین چې کومه فکټري ده او کومه کمپنۍ ده د انسانانو چې انسانان چېرته پیدا کوي دا د هغې کمپنۍ او د هغه فکټرۍ نه داسې راغلی دی لهذا که د دنیا یو کمپنۍ او یو فکټري سره دې د وجې نه مشترک کې چې دا به خم جوړی او دا به ډسپوزیبل او معذور او بیکار هم جوړی نو د الله رب العالمین په نظام خلقت او تخلیق باندې څنګه اعتراض کوي چې الله رب العالمین دا سړی ډسپوزیبل او معذور ولې رالیږلی دی زه به مولانا صاحب ته دا ویم چې هغه تاسو د دنیاوي پروډکټ خبره کوئ زه په دې کې خپله څه خبره نه کوم خدا نه خواسته چې سبا ما باندې د کفر پته ولګي خو صرف تاسو که ستاسو را مثال موږ صحیح وګڼو نو که کله په دنیاوي کمپنو کې یو پروډکټ راشي خرابي
نو هغه موږ ریجیکټ کوو هم او هغې سره سره دا یو خبره بل شرط هم دی چې په قرآن کې الله تعالی وایي چې ما انسانان چې دي هغه خلق الانسان ضعیفا ما انسانان چې دي هغه کمزوري پیدا کړي دي. نو دا خو دنیوي اصول دي چې دلته به کمې هم راځي دلته به غلط هم راځي، خو د الله تعالی کارخانه ده، خو د الله تعالی تخلیق دی. په هغې کې خو موږ داسې غلطي یا کمې یا خامي که بالفرض د اوسنۍ د دنیوي تاسو چې کوم مثال ورکو دا خو خامي ده، نعوذ بالله د الله تعالی نظام او دغه ټوټل تحلیق چې دا خو د خامۍ نه ماورا دی. نو که تاسو پته نه لګي چې د مولانا صاحب په کم سوچ باندې او په کم منطق باندې دا خبره کړې ده، خو زما په خیال دلته نه مثال نه جوړېږي. نعوذ بالله دا خو په خپله دی پته نه لګي چې دا څنګه خبره کړې ده. یو خبره ده چې دی دا خبره بار بار کوي چې د په الله تعالی باندې اعتراض کړی دی. دانش صاحب چې ما کوم څومره زما سوچ او فهم دی د شاعرۍ په باره کې، دانش صاحب چې ما کوم شعرونه اورېدلي هغه د الله تعالی باندې اعتراض نه دی کړی، د الله تعالی په نظام باندې اعتراض نه دی کړی، ګیله یې کړې ده، شکوه یې کړې ده، کوم چې اقبال کړې ده. نو زما په خیال په دې باندې کفر خبرې کولو، په کفر فتوی لګولو او هغه بیا کافر ګڼلو، هغه مرتد ګڼلو او دا دومره خبرې کول زما په خیال چې دي دا نامناسبه دي. موږ له پکار دا دی چې موږ په اخره کې زره خبر وکړم چې موږ له ساهو ادب ساهو شعر چې دی دا موږ پروموټ کول پکار دي، د هغې سپورټ موږ له پکار دی. او کم دغه شانتې اوریانې فحاشي دقیق په خپله د هغې خلاف یم، زه هغه نه غواړم، نه مې خوښي او پکار دا چې اورېدونکي دي هغه هم نه اجتناب وکړي. په اخره کې د نه غواړم اجازت، د الله په امان.